دا په خپله یو ډېر لوی سوال دی په دنیا کې ګرد یورپ کې په ګرد ایشیا کې په ګرد افریقا کې چې یو سړی په یو ملک کې یو څو کاله واوسي 10 کال 15 کاله درې کې 10 ملکونه څه چې 15 کال هغه دغه ملک دغه ورکوي تابعیت ورکوي شهریت ورکوي دغه ورکوي دلته افغانان راغلي دي یوه خبره خو هغه ده ټیک صحیح خبره ده چې حکومت متحده سیکرټري جنرال کړې ده چې زموږ سره ریکارډ پروت دی چې کوم افغانان د افغانستان راغلي موږ هم پښتانه یو موږ هم افغانان یو چې کوم افغانان د افغانستان راغلي دي د هغو د موږ سره ریکارډ دی موږ هغو ته مهاجر کارډ ورکړی دی دلته پولیس څه وکړي مهاجر کارډ یې واخلي څیرې یې کړي دا پښتون سړی دی د کوچ دی دا پښتون سړی دی دغه د دوی اردو نه ده زده دا چې په کراچي کې ودرېږي د کوم ځای باید ځای د کوم باید ځای چېر باید ځای نوم یې څه دی فلانی د کوم ځای د توبې د کوم ځای د دغه یم د ژوب یم اردو یې نه ده زده دوی هم په جیل منډي ګوره پښتانه به خلک نه ځایروي موږ 10 کاله مخکې سره کښېناستو نواز شریف حکومت و نواز شریف پارټي پکښې وه تحریک انصاف پکښې و جمعیت پکښې و موږ وو نور وو موږ په دې متفق سو چې کوم افغان دلته پیدا شوی دی هغه فورا باید ښکاري حق ورکړل شي دا نواز شریف خو دې ده پورې وویل چې ورور شل کاله تېر کړي دي هغه ته یې ورکړي خو دلته داسې خلک دي موږ پر دې هم مجبور یو چې په کراچي کې به په ګرد پښتونخوا وطن کې به د پښتنو د افغانانو د دې بې عزتۍ خلاف تحریک شوی موږ سندیان ته هم وایو موږ ولس ورونو ته هم وایو افغانانو څه کړي دي افغانستان څه دغه کړي افغانانو دلته زموږ و تجارت ته ډېره لو ګټه رسولې ده بلوڅي علاقه د مستنګه یې واخه بیا تر لسبیلې پورې د دې ټولو بلوڅو ورونو زمیندارۍ افغانانو په ټیکه اخیستې دي دوی کور ناست 30 لکه روپۍ ورکوي 30 لکه روپۍ ورکوي خپل ځان هم ساتي خپل بچي هم ساتي دی هم ساتي دا نو زیاتوب دی چې هم دی ستا زندګي در برابروي هم ستا ذمهداري کوي هم تا ته پیسې درکوي تا دغه پسې راخسې ده چې موږ افغانان داسې سندیانو ته موږ دا وایو چې دا به ډېره ګرانه شي دغه کې یو هلک چې مړ شو په حیدرآباد کې لو کیسه یې ځین جوړه کړه هم که دوی داسې کوي نه ده ګرانه پښتانه سندیان وایي چې پښتانه دې د سینده ووځي زموږ لپاره دا سودا نه ده ګرانه موږ به راووځو بیا به تی دلته څه کوو ته به زما په ملک کې به ګرد ګرځې دلې به باچي کوي دلې به پلانا کوي او زه خپله نه یم درغلی زه تا په لوږه اخته کړی یم زما وسایل دي قبضه کړي دي زه یې د روزګاره ایستلی یم زه مجبوره یم چای خرڅوم ځان ساتم مسواک خرڅوم ځان ساتم بیلچه وم ځان ساتم فکر مې نه دی کړی پر دې که ته ما نه پرېږدې بیا به موږ هم یو فکر وکړو بیا به موږ هم یو سوچ وکړو موږ خپل ځان ساتلی شو خپل دغه کولی شو لیکن دا ښه کار نه دی ګزاره به سره کوو په لکونو خلک موږ په کراچي کې په لکونو خلک موږ په سیند کې او موږ د سیند و اکانومي و سیند و دغه ته ډېره لو ګټه رسوو